الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما محترم 13 جمعه د قیامت په احوالو باندې مونږه بحث شروع کړو د قیامت واړه علامات صغرا چې دا علامتونه پس قیامت راتلل نږدې نه دا خو هر راتلون کې سیز نږدې مطلب د وخت نه برکت اوچته دل فتنه او فساد او غانې بجانې زیاتې دل دا ټول قیامت علامتونه دي خو بعض علامات کبرا دي غټ علامتونه دي چې داغې نه پس بالکل نږدې قیامت راتلل به یقیني خو وسم دی خو پاغه پسې به فورا پس بیا راځي او د یو حدیث په حواله سره ما تاسو ته دا ویلو چې لس علامتونه د قیامت غټ علامتونه دي پاغه کې یو خروج د دجال بیا نزول د عیسی علی السلام خروج د یاجوج ماجوج او داغه سره سره خروج دابه یو حیوان براوزی او نار ور براوزی او درې خسف دي یو مشرق کې یو مغرب کې یو په جزیره عرب کې لکه پزما کبانی بد آبادیان نه نوځي نو دا لس علامتونه دي چې ما تاسو ته ویلو بیا په دې کې یو علامت په دغه حدیث کې نه ده په بل کې ده چې هغه ظهور مهدی نو 13 جمعه ما تاسو ته د امام مهدی سے په حواله سره دا خلاصه ذکر کړی و چې دا په کم وخت کې راځي نو په هغه وخت کې به د مسلمانانو ډېر سخت حالات دي وي وخزانه باندې به د مسلمانانو قتل او قتال وشي تر دې پورې چې په مینا کې به جګړه وشي اهل روم عیسایان به په مسلمانانو غالب راشي تر دې چې د مدینه حدود ته خیبر ته برابرسي او داغه سره سره به درېمه فتنه ده یو د عیسایانو غلبه یو د مسلمانانو اندرونی په یو مال باندې جنگ او درېم په خلیفہ په انتخاب به جنگ امام مهدی دا په نوم د محمد بی یا به د احمدی د پلار نوم به عبد الله او مولد جای پیدایش به مدینه منوره د حضرت حسن یا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په خاندان کې به نبی رسول الله من اولد فاطمه د فاطمه بیبي په اولاد کې به 40 سال پورې به د حالت خوفیه چاته به پته نه او سلويختو کالو نه پس چې د سلويختو کال شونه خلق به د یو رکن یمانی د حجر اسود په مینس کې بیا مومي او بیا به د مجبوره کی او ټوله واقعې ما ذکر کړي و د مسلمانانو اجتماعي خلیفہ شي راغ اندرونی انتشار به ختم شي اختلافات به ختم شي او رومیانو ته به شکست وشي او مسلمانانو ته به یو متفقه خلیفہ ملاو شي داسې برکات به د ازمکه راووري شي اسمان به راووري او ازمکه به راځرون کی چې مسلمانانو کې به بالکل امن او امان شي او چې د رومیانو سره اخیرنه جنگ کله وشي د عیسایانو مسلمانانو ته فتح ملاو شي نو شیطان به आवाज وکي چې یاره دجال راخکارا شو نو په هغه وخت کې به یو څو کسان د امام مهدی سے براولي کې چې تاسو معلومات وکړي چې د دجال لشتیا راخکارا شو حالانکه دا خبره به ضروري خو نبی رسول الله فرمایي وي د امام مهدی صاحب چې د دجال د معلوماتو د لپاره کم کسان را لېږي وي ماته وسم معلوم دي دا سوق دي سنمونه دي او په کوم وسونو سوار دي ودا ز ټول پیژن دا خبر به غلطي خو که په حقیقت کې بیا خلک راشي نو واقع چې دجال برخکاره شوی دجال عربی لفظ دی او دجل ته وي دجل فریب دوکا نو دجال وي دوکې ته دوکا باست
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دجال په باره کې چې څومره روایت ثابت دي نو پای کې دا روایت هم دی چې په دنیا کې یو نبی هم داسې نه دی تیر شوی چې خپل امت یې د دجال نه یېرولې. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته باقاعده د دجال په باره کې معلومات ورکول. ایو صحابي فرمایي یو ورځ موږ دومره ویرولو وای موږ به د مدینې کې خوا شادي بوټو ته کتل موږ چې دا دی راووت ورپسې دجال. وای بیا چې نبی رسول الله زموږ هغه یاره ولیده نو بیا موږ ته وی چې هلکه تاسو ولې یریږئ هغه مدینې او مکې ته به نشي را داخلېدی لکه تاسو خو په مدینه کې پاتې کېږئ نو مدینې والا ته دجال څه نشي ویلی او که زه ومه نو زه به مقابله وکړم تاسو بېغمه شئ او که زه په هغه وخت کې نه ومه نو تاسو دپاره چې کم دی نو مطلب دا سوره کهف د ابتدایي آیتونه ستاسو دپاره کافي او بیا د دجال په باره کې علامتونه وښودو چې دجال د ده به داسې ګور ګور یختی راټول راټول ګونګریالې چې ورته وایي رنګ نه به تک سوري خو کثیر الشعر به لکه چې یو سړي تک سور مخي او په دې ټول بدن لکه د حیوان په شان یخته راختي په مخ باندې او په سر باندې او په لاس او ارس داسې یو انداز کې وي او کأن عینه عنب طافیه دا یو سترګه چې دا ګس سترګه دا به مکمل ممسوحي لکه د دې سترګې کېدل خو لا یو طرف ته چې د سترګې دا ډوغل به هم نه دا کنده دا کنډولې به نه بالکل به اواري دا ځای او په دې ځای باندې به یو غوښه راځوړندی په دې ګس طرف باندې به د دغه سترګې په ځای باندې یو غوښه راځوړندی لکه مطلب د بعضې الله دې معافي وکړي بعضې انسان بیماري نو د هغه په بدن باندې داسې یو غټه څه دانه شان یا څه او هغه پرې داسې راځوړندی نو ګس سترګې چې ده نو دا به مکمل نه تر دې چې دا ډوغل به هم نه خو په دغه ځای به د غوښې یو ټوکړه داسې پرتی او ښی سترګې به موجودې خو هغه به هم داسې لکه د انګور دانه چې چا راځوړنده کړي نو هغه به هم بار طرف تی او په تندي باندې به لیکلی شوي کاف فا او را دا به لیکلی شوی لیکن دا دجال چې په کم وخت کې راځي نو په هغه وخت کې به د مسلمانانو باندې قحط سالی نبی علیہ السلام فرمایل چې راځي به په کم ځای کې نو راځي به د شام او د عراق په مابین کې ظهور به په دغه ځای کې کېږي نو د عربونه شام چې دی نو دا شمال طرف ته دی او عراق چې کم دی نو دا مشرق طرف ته دی نو دغه د مشرق او د شمال په منځ کې مشرقي او شمالي انداز کې برا ظهور به د کېږي او د ټولو نه اولنی ایمان به په یهود راوړي او دیو به په یقین کوي چې او ته زمونږ خلیفه او ته زمونږ مشر او دا به سره په لشکر کې شریک شي او نبی علیہ السلام د هغې د سورلۍ صفت دا بیان کړی دی چې په خپله خو بد شکله دی خو دا به په یو سورلۍ باندې سوري په حمار باندې چې د هغه خر غوږونه به لکه مطلب د دوه غوږونو ترمنځ به 70 گز فاصله زمونږ د بعض د دې موجوده زمانې بعض علما وایي دا چېرته جاز یاد کړی وجه دا ده چې لکه د جاز دوه پري نو مطلب دا ده چې لکه د یو پري د یو سر او د بل سر په منځ کې داسې 70 گز خو لیکن دا اسی و اندازه او تخمینه ذکر کړی دا ګوره نبی رسول الله په دې احادیثو کې بعضی علامتونه دي ویلي دي چې هغه په دې دور کې موجود دي لکه مسند احمد کې روایت ده نبی رسول الله د قیامت په علامتونو کې یو علامت دام ده چې د مکې خېټه به وسیرل شي او د مکې غرونه به د اسمان څخه خبرې کوي نو زموږ استاد محترم مفتی تقی عثماني سے بیان کې دا حدیث وایو نو بیا ویل داغه زمانی خلکو ته بس پته و چې لکه خېټه سیرل بس ته ویل دینن سبا سورنګانو ته وګوره مکه ټول سورنګ دی جدا خېټه سیرل شو ته اول غرونه به اسمان څخه خبرې کوي نو ول اسمان څخه خبرې دغه دي کنه څومره غړ غړ بلډینګونه دي هغه اسمان ته ختلي نو لہذا دا بعضی خبرې نبی رسول الله سلام بیان کړې دي لکه نبی رسول الله په حدیث کې دا وایي وای بعضی خلک به تاسو ته واعظ او نصيحت کوي تقریر برته کوي خو تاسو به پیژنئ نه چې دا څوک دی استاد څوک دی شاګرد څوک دی پلار څوک دی خاندان د کم ځای دی او تاسو ته ډېرې ښې خبرې کوي خو نبی رسول الله خبرو باندې یقین مه کوئ دا شیطان به چېرته خپل شکل بدل کړی راغلی وي نو د هغې ته زه په دې زمانه کې مختصر مثال وایم دا یوټیوب او دا فیسبوک او دا
یو سړی به پرې راشي او تقریر به راته وکړي او تا به د عالمانو نه بدځونه کړي او په دې خپل عبادت به دې مستومانه کړي، نه پکې دا ذکر شته او نه پکې دا تلاوت شته او نه په دا پکې چا راوستي دي. زه دقه دغه نبی رسول الله چې کوم بیان کړی دا نه به د استاد نه خبرې چې دا د استاد څوک دی، نه به د نسل نه خبرې، نه به د خاندان نه خبرې، نه به پیژنې په شکل شبهات. نبی رسول الله دې سړي خبره مو مني، تا ته دا نپل پکې چاره وستي دي، سوره یاسین پکې رقم طرف نه راغلی دی او دا پلان کې پکې رقم طرف او دا خلک پسې ټول ورپسې. نو دام د دغه حدیث صحیح مصداق چې خې پیژنې خب معلومات یې رته استاد یې پیژنې شاګرد یې پیژنې د ناستې ځای رته معلومي کس غلطه راته وکړي سباله بس ورشم چې دا خبره دی ولې غلطه کړې چې سزا خو راته معلومي کړه. نو لہذا دا علامتونه بعضی پیغمبر علی السلام فرمایلی. نو لہذا د دجال په باره کې دا وایي چې دغه سورلی به دومره چې د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې به اویا غزه فاصله 70 باعا. نو بعض علما وی چې کېدې شي دا د موجوده د وردار سورلی خو بهر حال دغه خبرو لنزو د ډیرو جزئیات بننه نه وځي او بس صرف څومره چې حدیث کې راغلي کوم را بیانول پکار دي. او په کوم وخت کې چې د ظهور کېږي د شام او د عراق په مابین کې نو په هغه وخت کې به مسلمانان د قحط سالي شکاري. دا ظالم چې څنګه راخکاره شي چې په کوم علاقه باندې تیریږي په علاقه به باران کیږي. دا ګور ازمایش دی، په علاقه به باران کیږي، هغه علاقه به زرغونیږي، تازه تازه چې کوم د فصلونه وبږي کیږي. یو عربي به ول راشي او دې بوته چې زه ستاسو رب یم په ما ایمان راوړه او بیا بوته چې ستاغه اوخ چې مړل نو د راجوندې کم نو هغه بوته چې بالکل لا ژوندې کا. نو وی شیطان او ابلیس به د هغه عربي چې کوم اوخ مړ شوی دی د اقی شکل به جوړ کې او دا کم صورت کې چې هغه اوخ دغه نه به خسته شکل جوړ کې هغه عربي او یقینو کې جال کړه غوښتي رب دی هغه زما اوخ مړ او غیر ژوندې کو. بل یو سړی له براشي هغه ته وی الګ ستا رور چې مړو اذن را ژوندې کم نو هغه وفات شوی رونه به ولا را ژوندې کی. نو دا وفات شوی رونو شکلونه چې دنو هغه به څوک اختیار کی هغه شیطانان دیو جنو ته دجال و دیو جنو ته دجال و دوکه ده کنه. نو حقیقت کې نه ورشته او نه حقیقت کې رور شته او دا دجال له دا دوکه ده په دې باندې به بازي دوکه شي. او مدینه نه بهر یو غر دی او هغه ځای ته براور سي او په هغه وخت کې چې کوم منافقین دی به ټول دغه سره ملګری شي. خو نبی رسول الله فرمایي چې یو نوجوان زو سم پیژنم چې د دجال سبب په دغه د مدینه ته خودن نشرات لوري چې د مدینه په دغه وخت کې خاص دغه د مدینه به خاص څوکیدارانی پرشتي چې هغه به د دجال په مدینه ته دن نه را پریدي او دا نوجوان بوله بهر لاړ شي او مناظره به وسره وکي وای هغه ته وای دی نوجوان ته چې په ما ایمان نه وړه هغه موږ خپل پیغمبر په خوانه ویلي چې داغه په تندی باندې کافاره کافر لیکلای تاغه دجال ناغه په ما باندې ایمان نه راوړي وای نه وای زه به قتل کم وای قتل میکا ناغه نوجوان په غزه کې هغه شهید کی بیا به راجوندې کی نو چې بیا راجوندې کی ناغه خواوشه چې کوم ولاړی نو هغه خو به یقین وکي چې دا خو رښتیا رب دې ژوندې کول کوي مړه کول کوي هغه ته وایا مړ می کې بیرته مې راجوندې کړي وس هغه وس مې د باندې نورم یقین محکم شو د دجال داسې نوجوانان به امي. لیکن الله تعالی به د دجال په دغه الګ باندې دوباره نشي مسلط کوي الګ الله به مسلط نه کینو دا دجال به دوباره پاغه نشي مسلط کېده یعنی دوباره به نشي قتل وله. نو لہذا تاسو اندازه لګوي چې قحط دی او دا په کوم ځای تیریږي د باران دی الته میوجات دی الته خلق را ژوند کیږي ولته نو دی فتنو ازمایش یو صحابیه ته پوسو وې د الله رسول دا هډه رګرانه نشو چې مو خوړه واغو او دومره د لوګي د وجنه د ډوړې د پخېدو انتظار نشو کولای. نو موږ په دغه وخت کې د دومره غټي فتنې سم مقابله وکړو چې داغه سره د رزق او د ډوړېګانو د دنیایي نعمتونو فراوانی ده موږ په ناریو نو موږ بر دې مقابله څنګه کوو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې به د اهل ایمانو لپاره تسبیح او تقدیس دا بوله کافی چې مؤمنان ذکر کوي دا ذکر بر دې لپاره کافی. مؤمن په دغه لوګه کې د الله تعالی په ذکر باندې پای چې مؤمن سبحان الله وبحمده وي بس دا بر دې لپاره کافی. نو در دجال علامتونه دي 40 ورځې به دا په دې دنیا کې ای او په دې دنیا کې به په خیخان تاسو ملګیخ کینې
بعضو ته مې راته ښکاري قصه شروع کړې ده نو ډډې ورته وال نو 40 ورځې به دا دجال دا به په دنیا کې او په دې 40 ورځو کې اولنۍ ورځ دا به د کال برابري دویمه به د میاشتې برابري درېمه چې دا به د هفتې برابري دا 3 ورځې به سختي اخوا ورځې به خپل معمول مطابق او دقه په شام کې چې د کوم مسلمانانو ته فتح ملاو شوه د امام مهدي صاحب دا خلک به د دې دجال د مقابله تیاری کوي او لشکر به تیاری چې موږ د سره مقابله کوو خو دا به ډېر د ازمایش او د تکلیف وخت د دومره خطرناک دشمن سره مقابله کول آسان کار خو نه دی نو دا مسلمانان او پدې کې به الله تعالی دا کمزور ایمان والا به طرف تکي او دا غیرتی خلق دبا لشکر کې حصہ دار کی چې دا مسلمانان په اخیرنۍ شپه چې سبا لکله د دجال مقابله لوزي نو په دغه وخت کې به الله تعالی دی مسلمانانو ته اطلاع ورکړي لکه د چا په ذریعہ به ته خبر میلاو شي چې مسیح الدجال عیسی علیه السلام هغه نزول وکړي دغه وخت پورې ایمان ساتل دا بس ګران د دجال مقابله کې د دجال په لشکر کې نو ورتلل او د لشکر مقابله کې ودرېدل دا ایمان غواړي نور راضي خو به دغه قتلول رسول عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام په باره کې دا راغلي دي چې هغه به د شام د دمشق جامع مسجد په مشرقي مناره باندې به نبی رسول الله چې راکوز بشي او محدودتين 2 زیړ صادرونه به په ول واچي نو دا صادرونه به په ولو باندې او دار چې راکوز بشي او چې عیسی علیه السلام څنګه دنیا ته راکوز شي نو روزانه به د دجال دومره ولي کېږي د یارینه د عیسی علیه السلام د وجینه وای لکه په وبو مالګه چې په وبو کې میلاو کې نو د وبو غټ ټاپ کېده په خوانه د مالګو دا کانیو اوس موږ دغه میلاویږي وړو مالګه نو دغه غټ کانه د مالګې د په وبو کې کېده نو ته مټه کوا سباله به د مالګه په خپل ولي شي نو وای کې عیسی علیه السلام د دجال قتل نم کې نو وای د یری نه به د دجال ورس په ورځ ولي کېږي ورس په ورځ به ولي کېږي او عیسی علیه السلام براشي مقام لوط چې فارزي فلسطین کې دی او نن په اقزه باندې يهوديانو ایرپورټ جوړ کړی دی او په دغه ځای کې به عیسی علیه السلام د دجال سره مخامخ شو مردار وکړي نو در دجال مختصر په احادیثو کې کارګزاري او ما تاسو ته ذکر کړ زه تاسو ته صرف اخیری و خبره کوم دا بزان سره ذهن کې یاد وساتئ چې په احادیثو کې 2 واقعي د سید دجال په حواله سره چې دا په هغه وخت کې د صحابه او د پاره ډېر د فکر او د سوچ وي یو دا چې تمیم داری رضی الله تعالی عنہ فاطمه بنت قیس رضی الله عنها وی چې نبی رسول الله یو ځل اعلان وکړ چې لکه منزل راځي وای چې موږ منزل رالو نبی رسول الله مونږ وکړو وای بیا موږ ته چې لکه مکان کوم په ځای کې نه او نبی رسول الله خندل خوشاله وای موږ ته چې جی ولي وای چې دا تمیم داری راغله ده او د ماته واقعي ذکر کړ چې دیو په پلان کې دریاب کې په یو سمندر کې په جزیره کې دجال لیدل نو زه په دې خوشاله یم چې ما تاسو ته ویل چې دجال شته او دا د سره ملاقات شوه دی نو مطلب دا چې د خبره زما د خبرې سره تایید دی اوس دای واجب واقعیت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله ته دا واقع ذکر کړه چې مخ کې په حالت نصرانیت کې چې زوما اوس خو مسلمان شوی او حالت نصرانیت کې مونږ 30 کسان په یو کشتی کې سوارو په سمندر کې نو هغه بدبانی کشتی به وي د هوا په زور بتلې خو چې هوا په ګډه وړه شو نو تلو به یو طرف ته په مخه به کو بل طرف وای مونږ د هوا را په مخه کړو او زمونږ د کشتی ویوړه یو جزیره ته چې جزیره ته مونږ لاړو نو الته مونږ د خپل کشتی نه کوشو په جزیره کې وې دې په جزیره کې چې مخ کې لاړو نو یو سیز مونږ له مخې لراغه اهلو د سر نه د خپو پورې یختو نه ډک او دا پته نه لګیدا چې مخې کم دی او شای کم دی وې زموږ څخه خبرې شروع کړي چې څوک تاسو موږ د جهر عربیو لار نه خطا شو دلته راوي وې هغه ویل چې زه جساسه زمانوم جساسه دی او تاسو چې د کم سیز نه ډیر یریږي یا د چا په انتظار کې نو هغه دلته دی ورشه مخ کې ورشه دیر
نو دیر په دغه کې عبادت خانه ته وي د نسوارا او عبادت خانه ته وي نو دغه مخامخ عمارت دی او د عمارت ته ورننه وځي وای چې موږ عمارت ته ورننه وته نو یو سیس په زنجیرانو کې تړل شوی او انتهایی بدنما دی وای موږ ته وی چې الکه تاسو رقم زه موږ ته چې موږ خو دغه جزیره عرب یو الته نه راغلیو دلته گیر شو ول چې نخل بیسان یو باغ دی هغه میوه ورکي کنه ورکي موږ ته چې میوه خو ورکي و چې ان قریب دی کې به میوه بند شي دا به وچ شي دا به ختم شي خداره ته چې بحر تبری اګي وبشته کنيشته موږ ته چشته و چې دا به ختم شي دا یو څو ته پوسونه رانه نور موږ چې پلان کې شيشته کنيشته موږ چشته و چې دا به ختم شي وای بیا راته وی چې هغه نبی اخر الزمان شته کنيشته موږ ته چې او شته خلکو په ایمان راوړو کنه او خلکو په ایمان راوړل دی په تمام عربو باندې غالب راغی وای بیا ته مونږ چې راته سوګ چې د تاسو کوي چې زه دجال یم او زه په دې ځای کې تړل شوم او زما د ظهور وخت روان دی چې بیا کله ماته حکم وشینو او یا مطلب زمانه د زنجیرونه لري کړی شنو زه په دې دنیا ته دروزم نو تمیم داری رضالته هو چې دا مالی دی دا مونږ لیدل دي نبی رسول الله د دې خبرې تصدیق مو کو چې دا خبره خو بالکل دا خو زما تایید شو چې بیا به نبی رسول الله ویل وس د دیونه خو زه خطا شوی خو دی خو په سمندر کې په خپل مرزي نو تلی کنه دی خو هوا وړي خلک جو سیلې وړي دا خو سیلې وړي دیونه وس دا زه خطا چې دا په سمندر کې کم ځای وای نبی رسول الله فرمایل چې دا ماته بحر یمن ښکاری نو تاسو زه چې څنګه ناسم تاسو ته به مخه ده نو دا عربو خی طرف ته یمن دی او ګس طرف ته شمال طرف ته چې دی نو دا شام دی او مخامخ مشرق دی زه چې څنګه تاسو ته ناسم وای نبی رسول الله وی چې دا دجال چې الله تعالی پیدا کړی دی اوس موجود دی نو دا په بحر یمن کې دی بیا نبی رسول الله نه وی په بحر شام کې دی تاسو زما د لاسو د اشاره نه چې یو اشاره ده بل نه بالکل متضاد ده یا په بحر یمن کې دی یا په بحر شام کې دی بیا نبی رسول الله نه مشرق طرف ته دی مشرق طرف ته یو سمندر دی او پاکه جزیره کې تړل شوی دی اوس علما دا وی چې دا نبی رسول الله درې ځایونه ولې یاد کړ نو یو خو د دې وجنه چې اول د نبی رسول الله خیال دا و چې دی یمن طرف ته دی بیا نبی رسول الله په خپل اجتهاد سویل چې شام طرف ته دی بیا ته د وحی په ذریعہ معلومه شو چې ناغه مشرق طرف ته دی یا دا وی چې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره احتمال کې ذکر پرې خوده چې څنګه نور علامات قیامت یقیني چاته نه دي معلوم چې د دجال لازم چاته یقیني معلوم نشي دا ورک دی و دا موجوده دور کې خلک وایي چې په امریکا کې یو جزیره د برمودا نوم دی نو دغه برمودا سمندر د برم چې څوک ورزینو ډوبېږي پکې لاندې ورکیږي دا جازونه چې پکې ورکیږي دا 13 ځل پکې یو ابدوز ورک شوی نو دا خلک ټول وایي چې دا دغه ځای دی چې دلته څوک تحقیق او ریسرچ له ورزي ورکیږي خدا اسی یو تخمینه و اندازه ده خو پاغي باندې بیا زمونږ خلک دا سوال کوي چې هغه خو مشرق طرف ته نه دی خو د عربو نه مغرب طرف ته دی نو مونږ دا وایو چې ګوره د دنیا خو رسې ګول لکن نو دغه امریکای ته سړی په مشرق په طرف باندې مراتاوي دي شي او د مغرب په طرف په مترادله شي دنیا خو رسې بیر تر اتاو ده کنه خو بهرحال یقیني تور زه چونکی نبی رسول الله نه دی خو له موږ هم د یو ځای په باره کې دا یقیني نشو ویل نو یو خبره دا شو یو عجیب خبره د دجال په باره کې دا شو چې دا د نبی رسول الله په زمانه کې تمیم داری تر هو چې دا مالی دل او په جزیره کې یو دویمه خبره دا و چې د نبی رسول الله په زمانه کې د يهودو په کورنۍ کې والک پیدا و چې دا ابن صیاد نو او دا غم ټول نخې نه خاني داوي دجال بم د خپل مور او پلار هغه بچي دا به انساني اولادي چې ډیر وخت به بچی نه ورسته به پیدا شي او دا به پاول کې یو عام انسان یا موږ زمون خلک جوړ نارمل انسان به ورسته به دجال جوړ شي نو دغه شان ابو سعید خدری تر هغه چې موږ لاړو دغه ابن صیاد کې د عجیب او غریب نخې وي په ابن صیاد کې و چې موږ ورلو موږ مور پلان ته تاسو کو بیچاره ډیر وخت زمونږ بچی نو بیا الله دار او غیبی خبرې به هم کولې نبی رسول الله علیه وسلم خواله ورغه پټ او دا په صادر کې پټ نو ځان سره څه ګونګونې کاو نبی رسول الله وګوتې خودو چې دا لک سوي ولې چې داغه په باره کې دا خیال و چې لکه دې څه غیبی خبرې کوي
نو مور په زړه आवाज وکړ چې دار محمد دته ولاړل. نو هغه ته چې د الله بندې ته ولې نه پرې خو چې د سویل په هغه وخت کې نبی رسول الله د سورې دخان تلاوت کاوه. نو تل تاسو ویل ما سویل د ابن سیاد نه نبی رسول الله تاسو کو هغه دلته دخ وایو دخ لکه پورا خبره به نه کوله. دخان نو دخان نه څه جوړ کو دخ او و دې مور او پلار دې سویل. نو د مور او پلار د قویل چې د سترګو باندې ودی خو پزله سره ویخي. نو ویل زما مور پلار الان کې د نو اوریدل وی زما مور پلار تاسو ته ویل چې ینام قلبي لکه د مازلو ودی ینام عینای ولا ینام قلبي چې سترګې مې ودی خو زله مې ودنه. او ابن عمر رضی الله عنه بر د په بار کې ډیر تجسس کا و یو ځل سترګه پړسېدلې و. د ابن عمر سره بوله مخې له ورغه ویل لکه د سترګې دی ولي ویل ادري ما ته پته نشته چې ولي. ناغه ویل لا تدري وهي في راسك سر سترګه خو ستا په سر کې د نو ته څنګه پته نشته. ویل په دې خبر باندې هغه دومره قار ورغه ویل که د خر په شان یو نار شان आवाज د خلینو راووت. او یو ځل وته دومره غوسه شو چې رو رو پړسېدو و یا ټوله کوسه ډکه کړ دا ټوله لارې بند کړ دومره پړسېد. او ابو سعید خدری ته هو ما ته به ویل د خلک په ما شک کوي چې زه چرته هغه دجال یم. حالانکه دجال خو په مکه او مدینه ته نه راځي. زه په مکه او مدینه کې پیدا یم او به کافر او زه مسلمان یم. او نبی رسول الله دا فرمایل چې دجال دا به یو عام انساني خو د یوې حادثې د وجې نه بردنه دجال جوړ شي دا به ورک شي. نو د نبی رسول الله وروسته زمانه کې واقع حره چې کوم غټ جنگ شوی نو په حق کې د ابن سیاد ورک دی. د ابن سیاد په حق واقعه کې ورک دی. نو نور ټول نخې پکې موجود دي چې لکه د مور او پلار بیا اولاد نه یو بیا بدسي او دا به هغه به او چې مکه او مدینه ته نه داخليږي. نو هغه نبی رسول الله دجال یاد کړي په هغه ټیم کې خو دې دجال نه وکړ او دې به یو واقعي په نتیجه کې پیدا شي ورک بشي. نو واقع حرینه پس دې بیا چانه دلیدل ورک شوی دی. نو دیو جن د اکثر صحابه او د اکثر شارحین رائے دا چې د دجال هم دقه ابن سیاد دی او ورک دی او قیامت ته نږدې برا پیدا شي. لیکن دقه د تمیم داری رضی الله تعالی عنہ د واقع د وجنه پیش کال چې کدا و نو دا ورستو پیدا کیږي او تمیم داری سبو چې هغه مالی دل په جزیره عرب کې دی. نو دیو جن دا مسله محتمل نو چا یقیني فیصله نه کړي و ابن سیاد په باره کې دا شک و چې د دنه برسو دجال جوړیږي. اول د تمیم داری تر هم لیدل دا نو چې څنګه د قیامت راتلل چا په علم کې نشته. نو دغه شان د قیامت او د دجال بل یقین نه دی زم ګډ وډ دی او دا پیدا کېدو هغه مقام محتمل دی. لیکن بعض علماء دې له ترجیح ور کړی دا چې دا دجال هم د ابن سیاد دی. خو کې دې شي تمیم داری تر هم دا یو واقع چې دا نو کې دې شي چې مثال او تخیل هغه ته پیش کړی شوی از یو مثال او تخیل هغه طرف ته پیش کړی شوی. نو لہذا دا یو دوه واقعي د سیدی د نبی رسول الله په زمانه کې چې دا غیر دجال په حواله سره لګ دغه پیدا کیږي. نو لہذا د قیامت په غټو علامتونو کې د امام مهدی صاحب نه پس خروج د دجال. نو د دجال چې کوم نه نو د دجال نه او دغه ازمایش د انسانانو د پاره د دینه پس به بل یقین بیا قیامت نږدې و د عیسی علیه السلام د لاس نه به دا مرشي. او دغه دوه واقعي یو د تمیم داری او یو د ابن سیاد دا واقع د نبی رسول الله په زمانه کې په احادیثو کې موجود ده. ما تاسو ته خلاصه ذکر کړم چې ذهن تر ټولو مرګرو راشي. مزید بیا د علامات قیامت په حواله سره کوم کتابونه لیکل شوی بیا ځان له وګورئ. دې سره سړی ته د قیامت د تذکرې تازه کیږي. الله تعالی دې موږ د هر قسمه دعا وکړي. الله دې موږ د هر قسمه فتنو نه د ازمایښونو نه بچو محفوظ وساتي. که دجال او که دجال نه مخکې د دجال څومره منسوبي الله دې موږ ټولو کې کامیاب کړي او موږ دې الله وباسي او په خپل ایمان باندې الله موږ ټولو ته استقامت نصیب کړي. د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړي چې الله یې مدد وکړي. الله تعالی دا غوي مدد وکړي نصرت وکړي. د کافرانو د نرغین الله تعالی خلاص کړي. يهود او نصارا الله تعالی نیس او نابود کړي او بیت المقدس ته ازادي او رهایی نصیب کړي. وصلی الله